نو دې کې ذکر کوي د هغه خلک هغه یهودو علما چې هغه غټ غټ پیران دي او رهبان دي چې هغو د دې تورات او انجیل نه به خلکو ته عبارت ولیکل او ویل چې بس همدا د الله تعالی حکم دی. نو دا کوم غټ پیران او غټ علما دي چې دیو خبره ذکر کوي چې کسه دغه یهود سره په غلطو کارونو کې مبتلا وو او دغه کوم غټان څو پیران او علما څو دوی د همدغه خبره منله پکار دی چې دوی دغه خلک د دې بدو کارونه منع کړي وي. نو دوی چې دغه بدو کارونه نه منع کولو نو الله تعالی په دوی باندې قحط نازل کړ. د مخکې آیات کې بیا د دې بیان دی ورپسې وقالت الیهود ید الله مغلوله. دې کې چې کله الله تعالی دغه کوم د یهودو علما او پیرانو دوی د خلک بدو خبرونه او همدارنګې د کوم پیغمبرو دغه تبعیداري یعنی دغه نفرمانی کول د وجې نه منع کولو چې دغه بد کارونه الله تعالی خفه کېږي نو دا مه کوو. نو دوی په همدې غلط عقایدو کې اخته وو نو په دوی باندې الله تعالی قحط نازل کړ. چې کله ورباندې قحط نازل شول نو بیا اتفاقي طور باندې دوی خپله کومه مشرکینه عقیده وه هغې مطابق د عام انس په قبر باندې دیو د وزاره وستله او دی الله لکه شرک دپاره او دیو باندې الله رب العزت د خپل قدرت کامله د وجې نه مطلب قدرت اختیاري د وجې نه په خپله باندې باران نازل کړ. داسې نه چې دیو د بوتانو یا د شرکي عقیدې د وجې نه شوی وي. خو ځکه الله رب العزت باران نازل کړ نو دغه مسخرې شروع کړي یهودو چې یاره وګوره د الله تعالی لاسونه څه دي دغه تړلي دي. مطلب دا چې الله تعالی څه دی نعوذ بالله چې دا بخیل دی او شوم دی. وګوره موږ ته باران نه راکول د موږ کوم شرکي عقیدې مطابق موږ کار وکړو موږ باندې باران وشو لهذا الله تعالی چې دغه شوم او بخیل دی. نو الله تعالی دې له جواب کوي بیا دې سره چې بل یداه مبسوطتان بلکې د الله تعالی هغه څه دی که نه لاسونه مطلب الله تعالی چې سخي دی الله تعالی خزانو کې کمی نشته دی. خو شرط دا یې چې کله دیو د الله تعالی نه ویره اختیار کړي تقوا اختیار کړي مطلب په هر یو صورت کې هر یو ځای کې په هر یو وخت کې دیو د وي چې یاره د مو سره څوک وي او که نه وي الله رب العزت مو کسي نو لهذا د الله تعالی کومه نافرماني د نافرماني ترک کړي نو بیا الله تعالی چې خپل رحمتونه او نعمتونه چې په دې کې بیا وسعت دی بیا فراخوالی دی ورکې شومي او بیا بخل دغه بیا نشته دی. خو دغه ټول تړلي دي په دین سره چې کله انسانانو کې دین وي د الله تعالی احکاماتو ته تابعداري وي نو الله تعالی بیا خپل نعمتونه ورکوي. بل ځای قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي که نه چې زه کله یو قوم ته نعمت ورکوم نو څو پورې دغه قوم له خلکو چې دی د نعمت کې تغیر او تبدل نه وي کړی مطلب د دین نافرماني او ناشکري نه وي کړې هغه وخت پورې زه د نعمت خلم نه. خو چې کله د نعمتونو ناشکري شروع کړي نو زه دوی نه د خپل نعمتونو بیا خلم او بیا همدغو نعمتونو پسې اول ناشکري کوي بعد کې بیا ورپسې ګرځي او کړېږي. لولا ینهاهم الربانیون ولې نه منې کولو دغو یهودو علماو والاخبار او پیرانو عن قولهم الاسم د بدو خبرونه یعنې د ګناه خبرونه و اکلهم السحت او همدارنګې د حرام خوړلو نه لبئس ما کانوا یصنعون ډېر بد دی چې کوم دوی کوي. وقالت الیهود او یلو دغو یهودیانو چې ید الله مغلولتون د الله تعالی لاسونه تړلي شوي دي غلت ایدیهم بلکې لاسونه د همدوی له تړلي شوي دي او لعنت کړی د الله تعالی په دوی باندې بما قالو په هغه وجې نه چې کوم دوی یلو بل یداه مبسوطتان بلکې د الله تعالی لاسونه چې دا فراخه دي مراد نه سخاوت دی. ینفقو کیف یشاء خاص کوي چې څرنګه هم وغواړي یعنې ورکوي خلکو ته څه په کومې طریقې هم خوښه شي. ولا یزیدن کثیرا منهم او خامخا ډېر د دوی نه دا ګمراه دي ما انزل الیک د هغه د وجې نه چې کوم نزل کړی شوی تا ته طرف د تا نه طغیانا و کفره په سرکشي او کفر کې والقینا بینهم الغداوة والبغضاء. دې کې د پاسه د یهودو کومه خبره کوله د دې خبرې له جواب دی چې کسه که چېرته تاسو په صحیح دین باندې وی او حق وی نو بیا به الله تعالی تاسو منځ کې بغض او دشمني به نه پیداوله. والقینا بینهم الغداوة او مو واچول د دوی په منځ کې دشمني او همدارنګې کینه الی یوم القیامت ورځې قیامت پورې. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله چې کله هم دوی ور بل کې للحرب د پاره د جنگ مطلب چې کله دوی د جنگ تیاری وکړي جنگ یې جوړولی نو اطفأها الله نو الله تعالی به دغه مړ کول. ویسعون فی الارض
اصل کې عربو کې دغه یو دستور او یو قانون و چې کله هغو جنګ دپاره تیاري یا څه کولی نو دوی بیا اوچت ځای باندې اور ولګول او دغه اور چې بیا مړ کړې به بیا ویل چې موږ جنګ نه په امن کې شولو او دوی به اصل کې جنګ د مسلمانانو خلاف تیاري وه یا به څوک تیرول یا به خپله تیرېدلو مسلمانان به ختمولو ویسعون فی الارض فسادا او دوی به کوشش کول ځمکې کې د فساد والله لا یحب المفسدین الله تعالی نه خوښوي فساد کوونکي ولو ان اهل الكتاب آمنوا دینه مراد د تورات او زبور له کوم یهود او نصارا دي ولو ان اهل الكتاب آمنوا کچری د اهل کتابو ایمان راوړی او ویریدلی وی د الله تعالی نه لکفرنا عنهم سیئاتهم نو به ختم کړي وی د دوی نه ګناهونه د دوی له او موږ به خامخا دوی داخل کړي وی جنتونه نعمتونه ولاته ولو انهم او کچری یقینا دوی اقاموا التورات والانجیل منلی وی یا لازم کړي وی یا حکم عملی کړي په احکاماتو تورات او انجیل باندې وما انزل الیهم من ربهم هغه کوم دوی ته نازل کړی شوی دی طرف د دوی نه لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم نه دوی به خوراک کړی وی د پاسه ځای نه او لاندې د خپو نه مطلب پاسه ځای نه باران او باران سره ټول پیداوار کیږي او لاندې ځای نه ځمکه د ځمکې کوم نعمتونه دي بارانه په ذریعې سره څه وشي میوه‌جات دي او همدارنګه غلې وغیره د ټول به دوی ته اسانتي سره میلاوېدلی منهم امت مقتصدون او په دوی کې یوه ډله برابره دی مراد دي نه هغه یهود چې هغوی ایمان راوړو لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او ورسره ملګري وکثیر منهم او ډېر د دوی نه ساء ما یعملون ډېر بد دي چې کوم دوی عمل نه کوي یا ایها الرسول ای پیغمبره بلغ ما انزل الیک ورسوه هغه څه کوم تا ته نازل شوی دی یعنی ته تبلیغ وکړه من ربک طرف د رب تا نه وان لم تفعل کچې تا دا کار ونه کړ مطلب تبلیغ ونه کړ فما بلغت رسالته نو تا ونه رسول د خپل رسالت والله یعصمک الله تعالی بچ کوي تا د خلکو نه ان الله لا یهدي القوم الکافرین الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافرو ته قل یا اهل الكتاب ویا ته ای اهل کتاب لستم علی شیء نیو تاسو په هیڅ باندې هم حتی تقیموا التوراة والانجیل چې تاسو قایم کو تورات او انجیل تاسو په هیڅ شی مطلب تاسو په هیڅ دین باندې نیو تاسو یو دین یا کوم اسلام دی هیڅ حقانیت نشته او هیڅ اصلیت نشته دی وما انزل الیکم من ربکم هغه څه ذکر شوی تاسو طرف د رب تاسو نه مطلب قرآن کریم وليزيدن كثيرا منهم او خامخا وزیات کې ډېر د دوی نه ما انزل الیک څه ذکر شوی تا ته من ربک طرف د رب تانه طغیانا و کفر سرکشی او کفر فلا تأس على القوم الكافرين او ته مغم جن کېږه مخه فکېږه په قوم کافرو باندې ان الذين آمنوا یقینا هغه خلک چې ایمان راوړي دي والذین هادو او هغه خلک چې هغه یهودي او صابئین دي نصارا دي من آمن بالله واليوم الآخر او دینه چوم چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې او ورځې آخرت باندې عمل وکړي نیک یعنی پیغمبر طریقې باندې نو فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نوی په دې باندې ویرا نه په دې امجن لقد اخذنا میثاق بني اسرائیل یقینا اغسطه مو وعده د بني اسرائیل نه مراد ودینه وعده د توحید ولا اومدرنګي کوم احکام شرعیه په هغه باندې پابندي کول دا وعده الله تعالی خاصتي و وارسلنا الیهم رسلا او مرسل دوی ته انبیا کلما جاءهم رسول چکله هم دوی ته راغلی یو پیغمبر بما لا تهوى انفسهم چې دوی ته بیان وکړي د هغه څه چې دوی نفسونو به نه خوښول نو فریقا کذبو یوې ډلې بیا د دوی دروغ ګڼل و فریقا یقتلون او یوې ډلې به دوی نه د انبیایي به قتل کولو وحسبو او دوی دا ګمان کول چې الله تکونو فتنتون چې دوی باندې به هېڅ خرابي نه رسي مطلب ازمایش فعمو وصمو نه دوی کڼه شو او ړانده کړی شو مطلب چې سره د اورېدونه دوی نه اورېدل او سره د لیدونه چې نه لیدل مطلب چې نه حق اورېده او نه لیدل ثم تاب الله علیهم بیا دوی باندې الله تعالی مهرباني وکړه مطلب توبه یې دوی له قبوله کړه ثم بیا دوی چې عمو کڼه شو وصمو او ړانده شولو کثیر منهم ډېر د دوی نه والله بصیر بما یعملون الله تعالی لیدونکی دی په هغه څه باندې چې دوی کوم عمل کوي لقد كفر الذين قالوا ان الله یقینا کفر کړو او خلکو چې هغوی ویلو چې یقینا الله تعالی همدغه مسیح ابن مریم دی وقال المسيح او ویلو دغه مسیح یعنی عیسی علیه السلام یا بني اسرائیل اعبدوا ای بني اسرائیل تاسو عبادت وکړئ د الله تعالی سره ربي و ربکم د ما او د تاسو رب دی انه یقینا شان دار من یشرک بالله چې چا هم شرک وکړي د الله تعالی سره فقد حرم الله
یقینا الله تعالی حرام کړی دی په دې باندې جنت ومأواه النار او دوی دپاره ټیکنه یو ځای اور دی وما للظالمین من انصار او نشته د ظالمانو دپاره څوک امدادي